یاد وساتئ الله تعالی جل شانو دومره لوی فضیلت ورکړی دی چې تاسو کور ته سحر په ټیم باندې کور نه راوځئ په جومات کې کښېنئ 100 رکعاته نفل وکئ او دې ماشومانو صرف یو آیت په ناظرې باندې زده کړلو ستا 100 رکعتونو نه د یو آیت زده کول زیات ثواب لري خو افسوس خبره دا ده ما سره د دې قدر نشته قرآن مجید قرآن حمید زده کولو دپاره ما سره پیسه نشته خپل زوی باندې بازو سکول کې 8000 روپۍ ورکوم دې ته تیار یم بیا به کور کې ټیوشن انتظام جدا ورته کوم هیله که زما بچی به سن سره روان شي خو که مولوي صاحب وویل چې 100 200 یا 300 روپۍ فیس قرآن خرڅوي ما ته چانه ویلي نه دي خو چې راغلم د مولانا صاحب یو درد مې واورېدلو دما عزیزانو ته دنیاوي ضرورت لرې که نه لرې تاسو کې څوک داسې شته چې وایي چې ما ته دنیاوي ضرورت نشته بچي لرئ مور او پلار لرئ خویندې وروڼه لرئ هغه څه خوري که نه افسوس خبره دا دی چې عالم دپاره کله کیسه شي ډېر باندې خرڅوي خو خپل کور کې ضرورت چې وي خیر ده مولوي صاحب خو فریښته دی نه به خوري نه به څکي نه بچو تعلیمونو ضرورت شته او نه د بچو د ودونو ضرورت شته نه کور کې څوک بیماران کېږي یار جي زه درته وایم تاسو کې د څوک دا ذمهوارتیا واخلي چې د مدرسې څونه مدرسان دي د دوی کور کې څونه خرچه لګي که بیماران دي که د ودونو دي که د څه مسالې جوړېږي هغه به زه پرې کوم دا مولوي به 1 روپۍ تنخواه نه درنه واخلي خو والله نن که معاشره کې مظلوم دی دا علما دي چا 1000 چا 1500 چا 2000 چا 3000 چا 10000 په 10000 باندې څه کېږي او هغه به تا ته قرآن او حدیث ښایي جومات کې 15 وخته حاضري کوي هغه یو سړی چې کور کې بیا 2 پیسو حیثیت نه وي کور کې به راوشړي دلته به په ملا باندې بیا د خپله غوسه وباسي دا عام ځای تاسو لاړ شئ په پاکستان کې وګرځئ کور کې به د 2 پیسو حیثیت نه وي او ټول براس به چېرته وباسي وایي یوه ورځ کور کې ووهلو ښځې ووهلو بیا دې چوکه راواخیسته را روان شو ورته چېرته ځې ورته ویل چې ملا وهم وایي ملا څه کړي دي وایي څنګه زما تپوس کوونکی څوک نشته ملا تپوس کوونکی څوک نشته زه خو به بدل خو والم نو خپل زوی باندې انګریزي تعلیم لحاظ سره په زرګونو روپۍ زه ګلبهار ته ابتدا کې رالم نو 50 که 100 روپۍ ما ورته چې ماشومانو ته والدینو ته مې وویل چې فیس ورکوئ استادان دي خامخا درس پخایي مشکلات دي ورته نو تاسو 100 روپۍ وي که 50 روپۍ وي دا به راوړئ نو یو کس ما سره کېناستلو نو هغوی ویل چې یاره جي زه خو استاد ته پیسې نشم ورکولی نو ما ورته ویل چې زوی باندې سکول وایي وایي هاو وایي فیس ورکوې وایي بلکل یې ورکوم څونه ورکوې نو په هغه ټایم باندې د هغه سکول 300 روپۍ فیس و ویل 300 روپۍ ورکوم نو زمونږ ناظري ول 50 روپۍ و او هغه 300 و نو ما ورته چېرته 300 ورکولی شي سویم کې دی وایي دوسری کلاس کې ده نو ما ورته چې هغه 300 ورکول شي دا 50 نشي ورکولی ویل هغه خو بورډ اوس لوستلی شي اوس بورډ هم لوستلی شي نو ما ورته تا سره د بورډ دومره لوی احترام دی چې هره میاشت 300 ورکولی شي او قرآن پاک چې د الله کتاب دی هغه لوستی شي کېدای شي په هغه برکت باندې دا اردو وال بورډ لوستی وي هغه ته 550 روپۍ نشي ورکولی دما عزیزانو ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا مراد دا نه دی چې زما آیتونه باندې پیسې ما اخلا د دې مطلب دا دی چې زما آیتونو کې هیره پیری باندې پیسې ما اخلا چې آیتونو کې ګډوډ ورته وکړې
او د طبيعت مطابق معنا مطلب ورته وباسه په دې ذریعہ سره جیب ته پیسې کې د دې دا مطلب نه دی جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم یو لخر لګلې دی هغه لخر یو کلی باندې ورغه هغه میل مستوبه ورنکړه بهر دوی کې ناستل اوس نیمه یو زنانه راځي او ته وای ایرو راجانا ایرونو مونږه په کور کې یو بشر دی او سړی موتلی دی او هغوی باندې مار دی یا لړم راغلی دی او چې چلی دی حضرت صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کې یو صحابي ورته وایي بالکل زه دم کولی شم خو تاسو میلمستوبه نه ده راکړې زه به په دې باندې تاسو نه شکرانه اخلم وایي ټیک ته بالکل شکرانې ته درکولو ته تیار یو ورغی دم یې ورته وکړو سورة الفاتحه یې په ولوستله لاړې جمع کولې او په دې ورته کولې سموده پس الله پاک جل شانو هغه کس داسې جګ جوړ کو لکه رسۍ کې دې څوک تړلی او رسۍ ترې نه کولاو کړې هغه نه پس یو روایت کې 10 راځي بل روایت کې سل ګډې چیلې ترې نه راوستلې او سل چیلې چې یوړې بوتلې سید الکونین صلی الله علیه وسلم ته ور وستلې پیغمبر علیه السلام تعریف کړي ناراضګي نه دا کړي بیا چې په یو دم باندې د سل چیلې اخیستې شي پوره میاشت یې تا ته تېره کړې ده ستا بچو تربیت یې کړی دی او په دې خبرې باندې هم ځان پوه کا یو آیت باندې 100 رکعتونو نه زیات ثواب دی او قرآن پاک کې 6236 آیتونه دي 6236 آیتونو ته په 100 باندې ضرب ورکا دومره رکعتونه ثواب یې تا کور ته دننه کو او یاد وساته ماشوم معصوم وي د ګناه نشي لیکل چې د ګناه نشي لیکل بعضي علما کرام لیکي چې د نیکۍ هم د سره نشي لیکلې د په اعمال نامې کې نیکۍ ناراضي د اعمال نامې د مور او پلار په اعمال نامو کې لیکل شي دا نیک عملونه د مور او پلار په نیک عملو کې لیکل شي نو دې ماشومانو ستا کور ته خپل مور او د پلار په اعمال نامې کې په زرګونو نه په لکونو نفلونو نه زیات ثواب داخل کو اوس خپله سوچ کوه نو که تا نه 300 یا 400 روپۍ میاشتې کې لاړ شي دا څه نقصان دی د ما عزیزانو نو تاسو نه مې دا درخواست دی ماشومان چېرته سبق هم وایي اصل مقصد د دوی دین تربیت چیرته ښکلی کېږي هلته یې کوئ زما جومات دی ما جومات کې زما بچي تربیت صحیح نه کېږي زه بیا بل جومات ته لېږم هلته نه کېږي بل ته بیا لېږم اصل مقصد د بچو تربیت خو افسوس خبره دا دی مونږ د بچو تربیت دونه خیال نه ساتو بس زوی مې ځي او راځي